کله به چې نور تندر ونیو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به څه عمل کاوه او نور تندر ونیسي نو نور چې کله تندر نیسي دا د ګناهونو وجه چې کله ګناهونه سوا شي نو نور دا تندر ونیسي خو به هر حال چې کله نور تندر ونیسي نو څه عمل پکار دی صلات کسوف دا به څنګه کې دا د نور د نیولو منځ دی د صلات کسوف په دا به څنګه کې نو تاسو وګورئ کله چې به نور تندر ونیو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نو صحابه کرامو به جمعه ته رامنډي والي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه عمل کوي وای څوک به چې په ټوکې لګي او هغه هم رامنډي والي څوک به چې په درس کې و څوک په کم ځای کې مو ټول به رامنډي والي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څه عمل کوي چې موږ عمل زده کو نو نور تندر ونیو وای موږ ټول رالو په جمعه کې کېناستو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پاسه دا منځ شروع کړ منځ شروع کړ ډېر اوږد منځ وکړ دومره اوږد منځ وکړ چې بعضې کسان د ګرمۍ د وجې نه او دغه رنګې د ډېر وخت د ودرېدو د وجې نه دا بېهوشه را پرېوتل هېڅ بېهوشه شو دومره اوږد منځ نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام وکړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې ژړل ویې فرمایل چې یا الله تا خو زما څه وعده کړې ده وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم یا الله رب العزت فرمایي وای زبا عذاب ساده امت لنور کوم تر هغه وخت پورې وانت فيهم چې تر څو په تبره کې موجوده و یا الله زه موجوده ما انور تندر نیولې یا الله د تلری کا د عذاب زمنګ لری کې جلل وای او به او فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله رب العزت فرمایي تر څو پورې چې دیو استغفار کوي نو الله رب العزت ر عذاب نه ور کوي نو یا الله د صحابه د خلق یا الله ستا استغفار کوي یا الله سره معافي غواړي یا الله دا نور د عذاب لري کا د نور به خپل حالات تراوله داسې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جړل دته ویل کېږي صلات کسوف منځ ډېر اوږد منځ به انسان کوي چې کله نور تندر ونیسي نور ولې تندر نسی دا د انسان د ګناه د وجې نه چې کله ګناهونه ډېر شي نو دا انسان د ګناه د وجې نه د نور تندر نیسي تاسې وګورئ اوس دا شمسي شیشې لګېدلې دي چې کوم د نور نه دا چارج کېږي او موږ له رڼا راکوي پکې چلی تاسې وګورئ دا ټول خلک چې موبایل چارج کوي دا په څه باندې چارج کوي دا ټول خلک چې ګناه کوي د دوی نه کوي ګناه کوي موبایل چارج کېږي د بجلی نه بجلی پیدا کېږي د شمسي نه شمسي رڼا نه د نور نه پیدا کېږي نو چې ته په موبایل باندې ګناه کې نومې قسم ګناه چې پې تکې دا خو د بېحیایي بنیاد دی موبایل ته چې بېحیایي کې نو نور به خامخا تندر نیسي نو چې کله تندر ونیسي نو دا د انسان د ګناه د وجې نه وي نو چې کله ګناه نو بیا به ته صلات کسوف کې اوس خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا الله وعده کړی چې تر څو پورې ته پکې نو زه عذاب دې نه ورکوم اوس پیغمبر نشته عمل بس کې الله رب العزت فرمایي وهم یستغفرون تر څو پورې چې دیو استغفار کوي زه به دې عذاب نه ورکوم دا د عذاب د ورکولو یو علامت دی چې الله رب العزت بنده په دې باندې یو قسم له بیدارۍ چې ته بیدار شه ګوره دا یو عذاب دی د دې نه سخت عذابونه شته هغه به لږ کم کو ته ګناه کې